وای زما د بربادۍ په تمه ناستو خلکو واورئ زما په تمه مه کښېنئ زه په بله لار راځم یو بله مو وایه ظالمه یو بله مو وایه وای شروعات څه دارنګې دي چې وای د غفلت په خوب اوده شوي پښتنو وای د غفلت په خوب اوده شوي پښتنو ظالمانو دې روټۍ ته خو راجګ شئ هغه یو بل دی اورېدلی پښتونه پاسه پښتونه پاسه او پښتونه پاسه پښتون نه پاسېږي دا څه څنګه ورته پښتونه پاسه خیرات ده بس یو دم منډه کي منډه کي داسې خیرات له خو بیا څوک منډې وایي خیراتونه له تللې جنرال صاحب یو ځل یو کس مړ شوی که نه زمونږ کلي کې ډېر ښه انسان و مړی وفات شوی نو هغه چې ښخ کړو نو د هغه څلوېښتي وه بیا مړی وفات شوی و او څلوېښتي وه څلوېښتي ها ها هغې کې مازدیګر جومات ته وریجې وړلې نو ما باندې بوی ولګېدو زه که جومات زمونږ د کلي نه و خو زه هغه بل کلي جومات ته لاړم کوم خوا چې وریجې کوم خوا وریجو روانې وې خو زه لږ لیټ شوم ما یې زه جمعې له به ښه ښکلې په کلاره کلاره ځم او دا وریجې به هم وخورو هلته چې څومره لیټ کېدم تاسو ته ښکاري هغه تاجک صاحب راجیږي که عبدالله میاخیل ښه نو چې څنګه د جومات ته لاړم نو بس چې اودس مودس مې وکړو چې څنګه لاړم خلک واپس جمع شوي وه خلک راوتل داسې ګوتې داسې څټلې لږ یو واپس راوتل پوه شولې ما وی بس خیرات ته نه لاړو پوه شوې ما جومات ته ورننوتم مونځ هم داسې په مونځ کې هم سوچونه مې کول بیا بس مونځ مې واپس راغلم بس خیرات وریجې زما نصیب نه شوې خو لکه هسې وایم که نه تلې ومه خو نصیب مې والله چې تا په ځای زه وای اچا چې وریجې خوړلې وه هغوی نه به د ګوتې څټلې په هغه هم ګزاره کېدله تا به تې څټلې مزل مې هم ډېر کړی بل جومات پسې او بس دا حساب دی پېښور دې کوم ځای